بسم الله الرحمن الرحيم. وهو كون الإضافة بمعنى في قليل في استعمالاتهم، وردها أكثر النحاة إلى الإضافة بمعنى اللام، فإن معنى ضرب اليوم ضرب له اختصاص باليوم بملابسته دي، بملابسته الوقوع دي فيه. فإن قلت فعل هذا غلطی لکلی دلتا وقشی جی مجروراتو کی اول باس منگ تعریف د مجرور کڑے اغا اسم تویلی کی گی هو مشتمل على علم المضاف الیه. بیم دویم تعریف د مضاف الیه کڑے والمضاف الیه کل اسم نصب الیه شیء بواسطة حرف الجر لفظا و تقدیرا مرادا. بدریم نمبر بحث کی د حرف جر مقدر کېدو شرط بیان کړو، مضاف به اسم وي او د تنوین او د تنوین د قائمه مقام نه به خالی وي. به څلورم بحث کې د اضافت دوه اقسام بیان کړو، یو ته معنوي او یو ته لفظي وي. به موږ پنځم بحث کې به اضافت معنوي بیان کوو. ناول نمبر د اضافت معنوي تعریف به مول اقسام بیانول او به ورستو د خیر سره نن ورسو فائدو ته. ای خدای خیر کا اما د خیر کړي ګورو ته تیار زه د ماجرو خزای کوچي چی کوچي ټول نه تیراله خراب کو منګه خلک دې نسوار ګډ وټ کړه وښي کم له ته ورسېدلو دغال لکنه نو بس لا سره لا واړو موږ چې کرکټ کو چا با خو دې خو وکړه نو لا سره لا واړو دنا لا سواړو. اضافت معنوي تعریف داغه اضافت ویل کیږي چې مضاف پکې داسې صفتی صيغه نه وي چې خپل معمول ته مضاف فی وشو، یعنی یا د سره صفتی صيغه نه وي یا وی خو خپل معمول ته نه وي مضاف. دا پنځم بحث دی اضافت معنوي تعریف اول جز. دویم نمبر د دې درې اقسام هغه دا چې کله بمعنى اللام وي او کله بمعنى کله بیانی وي او کله بمعنى فی وي ظرفي. هم د دې دویم جز بیان له شروع دی وخت ورته نن دغه خبره کوم. صاحب د کافی برمای اضافت معنوي بمعنى فی دا قلیل دی. دا عربو په استعمالاتو کې اضافت دی بمعنی فی وی ظرفی وی دا قلیل دی. مثلا ټول تزده شوا وجه ولا صاحب د جامع ذکر کړي هغه دا چې اضافت کله بمعنی فی وی نو دغه اضافت بمعنی فی اضافت بمعنی لام تروړي کنه نو بس د شول لکه چې اضافت بمعنی لام دی او اضافت بمعنی فی دا نشته. څنګه وروړي ګورئ وته وهو كون الاضافه بمعنى في. دلته اعتراض نه جواب کوي چې لکه اضافت مؤنث دی او هو ضمیر مذکر وته څنګه راځي کې وایي جی کون پکې پټ پروت دی کنه کون الاضافه هغه ته ضمیر راځي دی مذکر دی. قلیل دا قلیل دی بکم دی کې قلیل دی بیان یې لکه په استعمالاتهم په استعمالات د عربو کې وجه هغه دا چې اکثر النحاتو چونکه فی اضافت بمعنی فی قلیل دی نو لام والا تیرړی. څنګه رړی اضافت بمعنی لام کی توجه جی غلام زیدین کی دا مضاف چی کنه دا د لام په وجه باندې مضاف الیه پورې خاص شوی. غلام خاص ته چاته زید تا اضافت ظرفی کم دا کار کیږي لکه ضرب اليوم دی کنه نو ضرب خاص د یوم پورې څه مطلب یعنی هغه ضرب یادو مکم چې په یوم کی بل نه د شپې ولا نه یادو ما تخصیص معنی پکې را لکنه ځکه یوم ضرب دی او قانون داره چې مضروب خاص وي ضرب پورې بلکې به الفاظ دیگر د ضرب او د مضروب ترمنځ یو التباس وي یو مناسبت وي. مناسبت دغه مناسبت هغه اختصاص والا مناسبت وي. وګورئ نو بس شلو لك ضرب لليوم وردها اکثر النحات رد کړي دي اکثر نحاتو اضافت بمعنى فی الى الاضافه بمعنى اللام تا ولی فإن معنى ضرب اليومي ذکر معنی
د ضرب فی الیوم ولا اضافت ظرفی ولا معنی چې دا ضرب له اغه ضرب دی خاص یوم لرا ګور له په معنی شو ضرب لليوم دسی وای ضرب اغه ضرب دی له مثلا وهل د زید دی چې خاص تی اختصاص بالیوم چې ورس پوری خاص تی بملابسته ملابست مناسبت سره هغه دا چې مناسبت دې علاقه موجوده د وقوع یعنی دا ضرب واقع دی فيه بدغه یوم کې اختصاص شو فإن قلت برغره اعتراض نقل کړي نشه تاسو اضافت بمعنی فی اضافت بمعنی من ترړوي لام ترړوي چاله کدی کې د اختصاص والا معنی دا کم چې د لام والا دا نو اضافت بمعنی فی ختم شو نو اضافت بیانی چې د من والا هغه کوم د اختصاص معنی دا کنه نو بیا غم رواړوي لام والا ته څنګه پکې دا اضافت بمعنی من چې بیانی هغه کې دیو بیان کیږي مبین وی خاتمو دا مبین دی څوک بیان کوي فضه من فضه یعنی فضه یادوما هغه ګوتمه چې د چاندۍ نه جوړي نو ال یو مبین وی بل مبین وی او د مبین او مبین مینس کوم علاقه موجوده مناسبتي دغه مناسبت م اختصاص کې چې مبین دی خاص وی مبین پورې څنګه چې مضروب خاص او ضرب پورې او غلام خاص او زید پورې نو به اضافت بیانی من لري کوي اضافت ضربیم لري غلام تم واړو دام لام ته واړو بس یو په پاتې شي نو علامه جمی جواب کوي به خبره دی بالکل ټیک ده خو اضافت بمعنی من کثیر الاستعمال له تقاضا کوي چې علاهده قسم جوړ شي او اضافت بمعنی فی قلیل الاستعمال له نو هغه دومره حیثیت نه لري چې مستقل حیثیت تور لور کو مستقل قسمی کو ویږي اگر که خلکو د سیکلی مستقل قسم جوړ کړي فإن قلت فعل هذا نو بنا بدی باندې ممکن دا رد الاضافه چې اضافت منغرد کو بمعنی من ای غضن الى الاضافه بمعنى اللام تا وللاختصاص الواقعي ځکه اختصاص د وجه دا اختصاص نه چې واقع دی بین المبین والمبین بین المبین والمبین دواړه ټکیږي قلنا موږ ته جواب کې وایو نعم خبره دی بغل بدلا لكن لما كانت الاضافه وزر د بیانو ما هر کله چې اضافت بمعنی فی قلیل نردوها مولان رواړو الى الاضافه بمعنى اللام تا ولدا سی وکړې څومره چې شی کمیږي نو خکېږي دا څه کنه دا دو پهلو بو کې یو پهلې پیا چې نه دومره مزي څومره چې یو پهلې او بو کې یو پهلې پیا چې نو څومره چې شی کمیږي هغه عمر ویلیو چې دیګه د اکونومکس معاشیات او قانون هم دی ښا کم شي چې مارکیټ ته زیات راځي او اوزي کم بس به قیمت مو غورځي کې څوک به څه کوي اکم شي چې کم راځي او اوزي زیات به هر څړې وایي علمانو بس په شل مانی نه خرڅوم په دې شه بل وایي په دې شه علم په دې شه نه خرڅوم په څلوي دا ریټ کم دی ته ورسي نو ویلیو ورسې دی کې کنه خجی رصد طلب بوته ویلې کی کوم د فطرتي قانون دی د الله به چې کله تاسو مفتیان شولې کنه مفتی توب لرالې ست تکړه طالبان به بوته دی پته ولګي معاشيات څنګه څه ته وي الحمدلله موږ پیرن سو کو بدی قصو نن هم ډېر خدای رسکلې موقع به یو کس زور ولېګم ډېر قسم کلی دي حضر اباحت ولا قصې دي تصویر څنګه دی دا خو دمره وګدا مسله را نه و او نن سبا د حمل لپاره کومې قصې کېږي نن جدیدي طریقې دي جایز کم دي ناجایز کم دي و طریقې دي په کومه طریقه خلق کوي او به چې کوم اعضا یو بل ته ورکوي د هغې څه حساب کتاب دی احتکار څنګه دی او دغه شان اصلحي معصیت اعانت علی المعصیت یو صفه یو دوه درې ټاپې کوو نه په تقریبا چې یو غنټه درس کړی به تاسو ته درواړم تاسو ګورئ کم ځای ته ورسېدلو خجی تقلیل للاقسام دې برش اقسام کم شي ومل اضافه بمعنی من اضافت شکل بمعنی من وی فهي كثيره في كلامهم دا خو کثیر دی په کلام د عربو کې نو فلولا دا بها لایق د اضافت بمعنی من سره دا د تجعل قسما چې وګرځول شي یو قسم ملاحده انسان لا الګ الګ مثالونه راته د درې وړو وای کنه یا د لام والا او د فی والا او د من والا نو وښ شوتا نه غلام زیدن
اضافت بمعنی لام دی. مثال للاضافت بمعنی اللام ای غلام آغا غلام چې خاص دی لزید. وخاتم فضة مثال دا مثال للاضافة بمعنی من تا ای خاتم من فضة. وضرب اليوم مثال دا مثال للاضافة بمعنی فی ای ضرب واقع فی اليوم نپیگی پی. وتفیدو اضافت معنوی کې اضافت معنوی تعریف وشو یو بیر هغه درې اقسام بیان شو. دوا د پنځم باز شروع دی کنه دوا اجزا. نو دریم جو استغوا کېږي اضافت معنوی فایده سره ویجی دوا فایدې دي. اسانه خبره ده. څو فایدې؟ یو دا چې کله مضاف الیه معرفه وي نو مضاف ور سره معرفه کیږي. یو پیدا تعریف المضاف مضاف معرفه جوړیږي. او دویم چې کله مضاف الیه نکره وي نو به مضاف کی تخصیص پیدا کیږي خاص کیږي. غلام نکره د زید ته مضاف کا غلام مزیدن معرفه شو. او دغه شان غلام عام دی د خزم کې دی شي د سړوم کې دی شي غلام ورجلن صرف د سړو شو. تخصیص ویل کیږي قلت شرکا ہوتا. نو قلت شرکا شو کنه د خزې ته مې نه ودل صرف سړی پاتې شو. تاسو مې نه وته کامل سړی پاتې شو لکه چې زه او دا ناقص سړی به کیو وته لکه د دې سړی څه نوم دی لکه یونس فیسبوک کې خبرې دا کپړې کې ورکړي را ورکړي او دې غر کا او څه ټیک څه پیړو ته ساس دی کالر یې نه دی کړی چې وته څه پیړې خبر کې ورکی او مسلسل او په یو ځای کوم ځای دی حجي. وتفيد الإضافة المعنوية فائدة وركي إضافة معنوي. الإضافة المعنوية كي علامة جميع رحمه الله فاعل ده تفيد خودلو بألفاظ دیگر ده ضمیر مرجی خودلا. نو فائدة وركي إضافة معنوي تعريفا ده تعریف المضاف د چا د تعریف د مضاف د تعریف کنه یار اشاره کوي چې تاسو ته کوم تنوین ښکاری په تعریفن کې د عوض د مضاف الیه نه دی. نو کله به تعریف فایده ورکوي مع المعرفه کافی ملاسر دومره لیکلي علامه جمی وی مع المضاف الیه المعرفه دا ال چې کله مضاف الیه معرفه وی اشاره کوي دیتا چې المعرفتی دا صفت د موصوف محذوفه د بارا الکه تاسو به اوس په دغه رسی کنه بار بار تیر شي. داسې جلالین هم دی ښه په اغراض باندې بس سړی توجه کوي او څو خپل بدلېږي دا ولې داسې کوي. اوس علامه جمیله ته د دې بیان کې تاسو ماته وګورئ چې کله د مضاف کله چې مضاف الیه معرفه وي مضاف ور سره ولې معرفه کیږي نو دا غي وجه بیانې وي ځکه دا کوم هيئت ترکیبي د اضافت معنوي دی چې مضاف الیه پکې معرفه وي. مبتدا اصل مبتدا شو خبر ملان ذکر کړي ښه پښتو کې مبتدا کله چې اضافت معنوي وي مضاف الیه پکې معرفه وي به وره هر هغه ترکیب هيئت ترکیبی چې مضاف الیه پکې معرفه وي خبر وضع شوی دی د بار چې مضاف دی ور سره متعین شي. اوس پوه شولې هغه هيئت ترکیبی د اضافت معنوي چې مضاف الیه پکې معرفه وي وضع شوی د بار د دې چې مضاف ورلا مضاف ور سره معرفه شي. او علامه جامی د کافی مولا په یو بل شرح باندې رد کړي چې هغه ویلي دي تعریف فایده ځکه ورکوي چې نسبت کیږي معرفه ته بس مضاف نسبت وشي مضاف الیه معرفه ته ندی نسبت وجه تعریف پیدا کیږي نو په دې رد کوي دا خبر غلطه ده ځکه کله کله د خبر کله نه هر پیره د خبر نسبت کیږي مبتدا ته مبتدا معرفه وي خبر ور سره معرفه کیږي. هم دغه شان په اضافت لفظي کې مضاف معرفه ته که مضاف شي به هم مضاف ور سره معرفه کیږي نه حالانکه نسبت شوی دی. نو دا خبره کول چې متعین ته څوک منصوب شنو معرفه کیږي به غلطه ده. نو کومه وجه دا د به هيئت ترکیبی د اضافت معنوي چې مضاف الیه پکې معرفه وي وضع شوی دې خبره د باره چې مضاف د معرفه شي کنه پیږي وګورئ
لأن الهيئة الترکیبیه ځکه هیئت ترکیبیه معنا کله چې باقاعده مضاف الیه جوړ شي فی الاضافه المعنویه کې موضوعات دا وضع شوی د دلالت چې دلالت وکي على معلومیت المضاف بده خبره چې مضاف معلوم دی معرفه ده لا دا سینه ده شرح هندي باندې رد کوي ها هغه وی چې دغه نسبت معرفه ته کېدل مضاف معرفه کوي موږ دا خبره غلطه ده لا دا سینه ده ان نسبت امر الى معین چې نسبت دی وشي یو معین ته یستلزمو نو اغزان سره لازم را ولی معلومیت المنصوبی چې څوک منصوب کیږي لکه مضاف هغه دی معلوم شي او معهودیت او هغه دی معهود شي هغه دا څه وای کنه علامه جمی وی لا دا څه نه ده ورپسې څه وای فإن ذلك غیر لازم كما لا يخفى خبر لازم نه ده چې یو شی دی امر معین ته منصوب شي نو هغه دی معرفه شي لکه خبر چې مبتدا ته منصوب شي معرفه کیږي خبر اضافت لفظی کې هم مضاف منصوب به معرفه کیږي نو مخکې راځي فإن قلت بروګورې موږ سوي اعتراض جواب نقل کوي اعتراض ده کله کله اضافت شوی معرفه ته خو به هم مضاف نه معرفه شوی دا کله هغه دا چې معین کس ته به اشاره ونه شي نو تا خو قاعده او قانون ذکر کړه چې کله مضاف اضافت وشي مضاف الیه معرفه ته مضاف به معرفه کیږي دا ویلو کنه او زه به دروخه ما اضافت به معرفه ته شوی به هم نه معرفه کله چې په اضافت کې معین کس ته اشاره ونه شي اله لکه جاءنی غلام زید کدل ته معین زید مراد شي دغه غلام خو ټیک ده خو کچری معین غلام ته اشاره ونه شي سره د دینه معرفه ته اضافت شو به هم غلام معرفه نشو په اعتراض بوې شلې جواب توجه بای وضع د هیئت ترکیبی چې معرفه ته اضافت شي په اضافت معنوي کې شوی د دې لپاره چې مضاف د معرفه شي وضع دغه شان شوی کله کله یو بارنی عذر په وجه د سکیږي چې معرفه نشي اثر بد کې نه کیږي معرب باللام کیم کیږي الف لام چې بچاره شي معرفه کیږي کنه کیږي او چې کله الت اشاره غیر معلوم ته وشي نو به التهم نه کوي ولقد امر على اللئیم کی موږ وته اضافت عهد ذهنی وایو تاسو پیږئ کنه بهرحال کالی بلام دی او که اضافت دی وضع د دې لپاره شوی چې مضاف معرفه شي الف معرب بالله معرفه شي کله کله وجب کې موجود نه شي لتعین نو بس به معرفه نه دا صرف د کې نه کیږي معرب بالله کیم کیږي وګورئ فإن قلت کچرت په اعتراض کې قد يقال کله کله ویل کېږي جاني غلام زید من غیر اشاره الى واحد معين او اشاره پکې ونشي واحد معین غلام ته مثلا د زید ډیر غلامان دي نو معرفه خو نشو نو فلا يكون نو تا خو ویلو هيئت ترکیبی د اضافت معنوي وځ شوی دی لپاره چې مضاف معرفه کېدل خو معرفه نکو نو فلا يكون هيئت الترکیبی نو نشو هيئت ترکیبی الاضافي موضوعه لمعلوميه المضاف وضع دبار د معلومیت د مضاف ده هونه شو قلنا ذلك قلنا من ورته ويو ذلك دا سدا كما ان المعرب باللام چره في اصل الوضع کی لمعين دبار ده پیږي کنه ثم قد يستعمل بكلا كلا استعمال کیږي بلا اشاره الى معين بغیر د دینه چې معین ته اشاره وشي کله کله د سکیږي نو مضافم کله کله د سکیږي چې معین ته به اشاره نه کیږي سره د دینه هيئت ترکیبیه د اضافت معنوي به موجود وي خجی معرب بلام کیو ګوره کما فی قوله چې اشاره به کې معین ته نه شي شعر علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ولقد امر علی اللئیم يصبني فمضيت ثم قلت لا یعنی مخکې تر شوی کنه ولقد امر ما او تا ته به سبق دیکھا وی تیرې دل ممړ په یو خنزیر باندې لئیم باندې یو کمینا یو بے حیا باندې یسبونی ماته کنزل کول نو به نفمضیت ثم بس په ورتیر شوم او بس ویل مې مړ مانه یادې رضاله کمنګ نه یادې تیر شته ما سره بل زغه شانو شو یو کس رب سیونه ختلم شاګر مې واقعي اساس په شان شاګر په کلادا ټکې ویل تاسو شاګردانو نفرتي وای پر بدی کې مونږ څه وایو
شاګردانو څه دایم پکې لیکلي فیسبوک کې ورشه زه چېرته الحمدلله نه ډېر فیسبوک کوم نه په فیسبوک کې تصویر ورکوم نه چې شی مې ورکړي اوس خو ورکوم هم نه ډېر وخت شوی نه خپل کمنټونه ګورم چې عرب څه لیکلي دي ته بالکل فطرتي طور مې ورته ذهن نه دی جوړ نه چا کمنټ پسې کمنټ کوم اسی بس خدای خطا کړم یو شاګرد پنځپیرانو دا فتنې مسلې لیکلې مالکم الله فتنه ما جوړه خپل سبق وایا دا کافر و چې ما په دې سره لګې شو چې سمې برابر کړم ته دسي یو ته شاګردان خالی زیته یو تاسو خلکو نه پرد دي زما نو سیو د بوسو کوم انتهایی کمزور شاګرد انتهایی کمزور طالب مفتي ندیم صاحب سره چې کال تیر کړی دی حالانکه لا فارغ هم نه دی انتهایی کمزور به مې هغه ته ویل هغه موږ به برابر کو ان شاء الله ولته موږ سره ټکه سبق نه دی ویلې لا موږ سره سبق کې ناس نه دی نو هغه کې چې کوم غټ مولا دی څوک چې جامع پڑھاوي انتهایی ښه سړی با اخلاق سړی قابل سړی د ټولو نه مضبوط موږ په شاګردانو کې دی زما ملګری دی خو بهرحال شاګرد مې دی او دا هغه الټه شاګرد دی هلکه خدای دې مالغر کړ ما بس شاګرد دی نه مو زمانه مال ما غنه وځي به من وسه جوړیږي چې ته وځي به په کې لیکلي هغه ما درس ویلي دي چې هغه تعالی نه درځي هغه زما دغه شاګرد زما څوک چلته جامع پڑھاوي دا وسم زمنګ جامع اوري وس ما ته شاته در پسې ما یو الحمدلله یو ریکارډ اوري نه باور دی زمره محبت دی انتهایی ښه سړی دی او دا چې رد بد چې ځوان به چې ما پسې ولیکل نو ما نه خطا دا وشوله ما خو څه نه ولیکل ما نور طالبان او مفتین هغه پسې وته خدای دې ورکړه استاد یې څه کې چې دام لیکل خبره ختمه چې هلکه راځئ ته موږ نه یادوي ولقد امر على اللئيم يصبني دلته وګورئ مولوي صاحب اللئيم کې الف لام چې کوم دی سره د دې نه چې وضع د دې لپاره شوي چې د دې مدخول د معرفه وي دلته نه دی معرفه دلیل دا دی چې صفت يصبني راغلی دی او صفت چې کله جمله واقع شي کنه موصوف به نکري اگر جمله من حيث الجمله هو نکره وي د معرفه لپاره صفت همدغه شان کمثل الحمار دای مثال وکړه يحمل اسفارا جمله صفت د الحمار واقع شوی حالانکه الحمار به هم نکره ده خجی وذلك على خلاف حالا دومره مجبور کړم ما جنور سره بسونه وې سموت ویل معذرت غواړم به بس ما خلانه درځم ته چې څه ما بارکه ټول ټیک وې موږ یو ټکی هم ناراضي صحیح وې به مړ کې ویل چې د خپه درې چې ما ته څومره سیاد دي الحمدلله د څه گزاره حال خو سره ته یاد دي چې ما بارکه دا خبرې کینو دا نور مولا هو د سره د سړی بچی نه ښکاری هغه ته مې به ګیله وکړله حتی چې هغه سړي ته مې ویل منمتي صاحب ته زما میسج واوروه بهی مال اصل کسر عزیزه په ګلس کسر چڼ کوم ښه هغه مولي صاحب راته ډېره ښه وجه وویله وایي کمزوري کسان راشي هغه غریبانان نه په منطق پوهېږي نه په فقه نه په صرفو نه په نحوه او نور سبق تم کینې نه بیا تش اعتراضات یاد کړي او بل شور جوړ کړي نو که صحیح کس راشي نه بیا داسې نه کوي نو مال تاسو صحیح ولې نه اړئ مال غسل راځي په ګلس کسه سم را چڼ کوم تاسو هم داسې کوئ که ابه پیازری کوي سم سړی بچي به جوړیږي یو کس به د مفتي ندیم چې کم کار کول غواړي هغه بوله د 400 کار بوله کوي او کله شان کسانی نو ته بدنامي بوله جوړي به چې خلک ډېر خبرې کوي په خدای ډېر خبرې به خلک کوي او چې کم طالبای کې د بل کار وکي وای به د چلو کې نه به مولانا به خبرې کوي مفتي ندیم له سره بلال شي بهرحال کوم دې ته ورسېدو سبق را نه ګډوډي وذلك على كم وذلك على خلاف وضعه دا خلاف وضع کیږي کله کله هجي وليس يجري هذا الحكم او نجاري کیږي دغه حکم په نحو غي اچھا جدا به یو مسله بیانې مړ اعتراضات ختم غي مسله دا چې قانون او قاعده خدا شولا شکل اضافت معرفي توشي مذهب معرفه جوړيږي البته غیرو او مثلو دې دواړو کې کمال جهالت ده کمال جهالت کمعرفه ته نه کزما بشان شل نور مولانا سو وخت تیر کې مقشن شي وي لکه به پکې د دیو د مدرسې یو کس ویل کما الله عظما شاګرد دی وي د شاګرد دلالت کوي کمزوري چې استاد هم کمزور دی بدا خبرې لیکلې و بس ما په مزید څنګه ولانجه جوړیږي مال به خو استاد زاید مولوی سب هم کمزوري او عظما شاګرد دی ولان کې ماشاءالله انتهایی قابل سړی دی نو څه مې وسنه ورکه کمال مخکې وبسینه زو خو بهرحال ځینې داسې کمزوري شل پیری معرفت ته اضافت وکي کار پکې نه کیږي
او کنه سړی چې نور کارونه وکړي خاورې به داسې خاص ملا شي. طالبۍ کې به صحیح ژوند تېرېږي به صحیح ملا جوړېږي چې ته کاري طالبۍ کې نور څه کې دا دې کې بیخي عموم دی نور څه کې او زه انتهي کراهت الفاظو سره وایم نور څه کې خپله تیا خص کوي نه به دا خاورې برابر شي. دا نه کېږي. یو سړی ما باقاعده په خپل جومات کې منع کړی دی بل ته مه راځه ماله یو بدبوی راځي د دغې نه. وګورئ وذلك على خلاف وضعه دا خلاف وضع دی ښه دا خو خبره خو شوله کم نه دی. وليس يجري ها نو غیرو او مثلو که معرفی ته اضافت وشي به هم نه معرفه کېږي. وجه دا د دې کې انتهایی درجې جهالت دی هغه به معرفو نه ختمېږي. وګورئ وليس يجري هذا الحكم نه جاري کېږي دغه حکم معرفې ته اضافت وشي في نحو غیر ومثل کې فإن اضافتهما ځکه اضافت د دې دواړو لا تفید التعریف دا تعریف پیدا نه ورکوي کنه وان کان مع المضاف الیه المعرفه اگر چې سره د مضاف الیه معرفې نه وي وجه سره لتوغله ما فی الابهام دې دواړو توغل د انتها ته رسېدلي دي په ابهام کې. البته دوه صورتونه کې غیرو مثلوم معرفه کېدی شي کله چې مضاف الیه داسې شی وي چې هغې ضد فقط یو وي نو که یو ته د اضافت وکړو نو هغه بلې ضد د هغه نه شو نو خپله معرفه شوله به دوه شیونه دي فقط یو ته د اضافت وکړو بل ته خپله بار شو نو کوم ته د اضافت وکړو معرفه شو ورسره. لکه مثال را روان دی تاسو ګورئ یو خدا صورت شو الا یکون للمضاف الیه ضدا الا یکون للمضاف ضد دی کنه ضد واحد يعرف بغیریته بغیریته دی کنه بغیرت نه مال کې بغیرت لیکلې موږ د نن سبار چې بغیرت به راځي پیجندل کېږي بغیریت سره تګوره كقولك عليك بالحركه عليك خوځيګه ها به ورپسې څه وایي غیر السکونی دلته د غیرو مضاف الیه څوک د سکون دی او د سکون ضد فقط یو شی دی څوک حرکت نو غیر سکون څوک شو حرکت شو نو معرفه شو ښه خجی کماله وکذالک دویم صورت وورا مولوی صاحب کله چې مضاف الیه داسې څوک وی کنه د مثلو مضاف الیه د مثلو مضاف الیه داسې څوک وی چې هغه یو خاص وصف کې مشهور شوی لکه دغه کس لکه جاءنی مثلک ستا په شان را لیکه ما په شان څنګه چې دا بل کاری کړی دغه کې مشهور شوی کنه جاءنی مثلک امام صاحب علم کې مشهور جانی مثلک امام صاحب ته څوک وایي مطلب علم والا رااله څوک په شجاعت کې مشهور جانی مثلک بہادر سړی رااله نو بدغه صورتونه کې که څوک په دغه شان مثل باندې دومره مشهور وي چې سم متل ته جوړ شوی نو به مثلو معرفه کېدلی شي. وګورئ وكذلك اذا كان للمضاف اليه مثل کله چې د مضاف الیه د بار مثل وي اشتهر بشره بمماثلتين دي دوسه بمماثلتي کتاب ولوران لیکل چې غیر بار مثل یو مشهور وي په مماثلت دغه فی شیء من الاشیاء باندې لکه علم باندې مشهور وي شجاعت باندې فقیل له جاء مثلک اوس مثل مضاف شو یعنی استا پشان په مثل علم کرا لیکان معرفتن ذکل اذا قصد الذي کله چې قص وشي دا غشي یماثله فی الشیء الفلانی فی الشیء الفلانی چې مماثل وي دغه سره په پلان کې شي کې مثلا په علم کې ور سره مماثل وي دغه شان شجاعت کې ټیم زیات وخت پیږي کنه وتفيد الاضافه المعنويه تخصيصا دا خو ویلي کنه اضافه معنوي د څه پیدا مور کوي دا کله چې مضاف الیه نکره وي وتفيد الاضافه المعنويه تخصيصا اي تخصيص المضاف به وي چې تنوین د بار د عوض د مضاف الیه دی مع المضاف الیه نکرته دا ال چې مضاف الیه نکره وي به اشاره وکړه ان نکرتی صفت د موصوف محذوب دی لکه مثال غلام رجل فإن التخصيص چره در سره بار راضی تقلیل شرکا او د بار دل کیږي کنه فإن التخصيص تقلیل شرکا او ته ویل کیږي ولا شک هیڅ شک شوبه نشته دی چن الغلام چره قبل اضافته مخکې د اضافت دنه الى رجل ته څو مشترکا شریک بین غلام رجلن کی او بین غلام امراتن کی هغه آسان دي ځکه مې زر ویلو کنه
نو فلما اضيف هرکله چې اضافت شو رجل ته خرج عنه وتلو د دینه غلام او امراه تنتی وتلو نو چې وته شرکا کم شو دغه د تخصیص وینو وقلت الشرکاء فيه شرکا پکې کم شو تاسو بیګي اخیره کې مزر زر ویلو